پرائیویٹ سکولز کې چې دا څونه سټوډنټس دي دا به چېرته ځي؟ د ګورنمنټ تعلیمي ادارو کې آیا دونه زیشته دی چې دا بیا د ځان سره اکاموډیټ کړي، یا دا دونه په زرونو سټاف چې صرف زموږ په د مالاکنډ ډیویژن کې دی دا به بیا چېرته اکاموډیټ کړي؟ نو زه امید ساتم د خپل وزیر اعلی صاحب نه چې انشاءالله په خپل سیکټر باندې به د خپل ډیویژن زمونږ دا پرائیویټ سیکټر چې کوم دی په دې باندې به انشاءالله د به توجه محبت پیغام دے ضرور ولی او صداقت پیغام دے اسلام د مینې محبت پیغام دے ضرور ولی او صداقت پیغام دے دا پیغام هر چال بچیانو دا ادم ورکی دا پیغام هر چال بچیانو دا ادم ورکی خپل بچولا ټوپک ورنکه قلم ورکی خپل بچولا ټوپک ورنکه قلم ورکی اول د مالاکنډ ډیویژن زمونږه د ټولو اضلاعونه د شانګله، باجوړ، افردیر، لور دیر، بونیر، ضلع مالاکنډ، سوات د ټول د صدورو د جنرال سیکرټریز د دوی انتهایی مشکور یم چې نن دلته راغلي دي بټخیله کې زموږ دا میټینګ ته له ښکلا ورکړله. زمونږه او د نور د ریمیننګ زمونږ د ملک چې کم دی زمونږ مسله او د نور پاکستان د مسلو د لاک ډاون هغه لږ مختلف تا او مختلف په دې وجه باندې دا چې په سمر زون کې جون، جولای او اگست دا الریډي چوټیانې وي او زمونږ په دې وینټر زون کې زیاتی چوټیانې چې کمینو هغه زمونږ د دسمبر نه شروع شي، دسمبر، جنوري، فروری. نو زه به دا ووایم چې زمونږ د دې وینټر زون تعلیمي ادارې چې د تیر شوي دسمبر نه د ننه پورې بند دي چې دا تقریبا په شپږو میاشتو باندې محیط دي. الریډي زمونږ تعلیمي ادارې اوس هم بند دي. د دې نه پس چې کوم دی نو بیا زمونږ په دسمبر کې بیا چوټیانې وشي، جنوري، فبروري، دا د مارچ پورې بیا. نو که حکومت اعلان هم وکړي او مونږ هم دا ووایو چې زمونږ تعلیمي ادارې دې کولاو شي یا مونږ یې کولاو کو، نو په هغه جړو کې، په هغه بارانونو کې، په هغه سخته یخنۍ کې بیا نشي ممکن کېدی چې مونږ تعلیمي ادارې کولاو کو. زمونږ دا تعلیمي ادارې الریډي د شپږو میاشتو نه چې بندې دي نو مونږ په مارچ کې یو څو ورځو دپاره کولاو کړلې. امتحان زمونږ یا د چا شوي یا نه وشي یا ریزلټ یې آوټ شي یا آوټ نه شولې، تعلیمي ادارې بندې شولې. د دې په وجه باندې زمونږ په ادارو، زمونږ په سټوډنټس باندې هم تعلیمي ډېر غټ اثر پرېوتلو، ځکه چې دا اوس اوومه اتمه میاشت روانه ده. زمونږ سټوډنټس چې کوم دي هغه د تعلیمي ادارو نه آیسولیټ دي، تعلیمي ادارو کې هغه نشته. یو هغه ډېر غټ اثر پرېوتو. بل دا چې مونږ ته پرائیویټ سیکټر ته فاینانشل کرایسس مونږ ته ډېر زیات رالاله. سمر زون والا چې کم دی نو هغه خو به سمر چوټیانې به هغه تېرې به کي. زمونږ دا شپږ اووه میاشتې د تعلیمي ادارو د بندېدو سره مونږ ته فیسونه چې کم دی نو هغه زمونږ بند شوله، هغه مونږ ته نشي راتللی. نو په دې وجه باندې زمونږ ریکویسټ و چې زمونږ سره دې جدا سلوک وشي د نور سمر زون نه. او په هغې کې زمونږ اولنۍ میټینګ د محترم محمود خان سره، وزیر اعلی زمونږ کیفي کې د هغه سره زمونږ اولنۍ میټینګ چې وشولو نو زه د هغه انتهایی مشکور یم
چې په هغه موقع باندې هغه زمونږ خبره واورېدل هم کنسیډر یې هم کړله او دا زموږ سره واده هم کړله چې زه به د وینټر زونز دپاره به زه به خپل کوشش به زیات په کوم چې دوی ته څه ناڅه ریلیف هغې میلاو شي. د هغه د دلچسپۍ زه د دې نه هم اندازه کوم چې هغه کومه کمیټي جوړه کړې وه وی چې ودین 15 ډیز به هغې کې به میټینګ به کېږي، په هغې کې 2-3 منسټرز او سیکرټریز او ښه یو فل فلیج په دې نیت باندې چې زه د سیکټر له څه ریلیف ورکم. نو په دې باندې هم زه د هغه انتهایي مشکور یم چې هغه یو ښه بهترین منسټریل کمیټي جوړه کړله. بیا هغو دا ووی چې ودین 15 ډیز به هغه میټینګ به کېږي، بیا ودین 10 ډیز یې بیا ووی. خو زه بیا د هغه شکریه ادا کوم چې هغه ودین 4 and 5 ډیز چې کوم دی نو هغه زمونږ کمیټي وشوله، د هغې میټینګ وشولو. د هغې نه پس چې بیا دا د را روان منډې باندې به زمونږ بیا یو میټینګ به کېږي چې هغه د EFO د فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن د هغې MDs او سیکرټریز د هغې چې کوم دي د هغې چیرمین چې کوم دی هغه به په هغې کې بناسي. نو زما به زه خو شکریه هم ادا کوم د خپل محترم وزیر اعلی صاحب او د خپل زمونږ د تعلیم کم ایجوکیشن منسټر چې کوم دی د هغه اکبر ایوب صاحب هم زه انتهایی مشکور یم. ورسره د خپل د MD تاشفین حیدر صاحب چې هغه MDPSRA دی، د خپل سیکرټري صاحب هم انتهایی مشکور یم چې د هغو په هلو ځلو باندې په منډو تړلو باندې دا میټینګ چې کوم دی هغه زر تر زر وشوله. او دا زما امید دی، زما یقین مې دی انشاءالله چې د دې به ښه نتایج به راځي. او زمونږ ډیمانډ هم دغه دی چې مونږ ته د ریلیف میلاو شي. مونږ ته زمونږ سیکټر چې کوم دی هغه چېرته هم د دې جوګه نه دی چې هغه د ود انټرسټ هغه د نه والي قرض دی والي لون دی والي او کو انټرسټ فری لونز هم نه هغه هم ځکه چې زمونږ دا سیکټر زمونږ خصوصا مالاکنډډویژن چې کم دی دا هغه ډېر وځپلی شو. اب ممکن بیا به نه چې هغه لون چې کم دی هغه دی واپس کی. نو زمونږ ایلیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن، زمونږ فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن چې په ایکټ کې باقاعده دا موجود دي چې دا زمونږ د پرائیویټ سکول د ټیکنیکل سپورټ لپاره دی، دا زموږ د ریلیف لپاره دی. نو زما په خیال په دې د دې ټایم نه علاوه بله کومه داسې موقع به راځي، بله کومه یو غټه سخته به راځي کوم چې زموږ په پرائیویټ سیکټر باندې نن ده. نو زما دا امید دی او زما دا یقین دی چې انشاءالله زمونږ وزیر اعلی صاحب چې هغه د دې وینټر زون سره د دې سره تعلق دی او دا به د خپل علاقې د پاره به خپل حق چې کم دی مونږ دا نه وي، مونږ دا وي چې د نورې صوبې سره صوبې ته د هم زمونږ کم پرائیویټ سیکټر چې کم دی دا غو سره د هم باقاعده ریلیف چې څونه ممکن کېدي شي هغه دی وکړي. ځکه چې زموږ ټول سیکټر چې کم دی نو هغه ډسټرب شوی دی، ټول چې کم دی نو هغه ناممکنه ده چې هغه د خلکو د کم سټاف چې کم دی ټیچینګ او نان ټیچینګ سټاف چې کم دی هغه د تنخواګانې ورکړي. زه دا تاسو ته په یقین سره زه دا وایم دا شپږ اووه میاشتې الریډي دا تعلیمي ادارې بندې شولې، 2-3 میاشتې کو نورې بندې شولې. نو دا پرائیویټ سیکټر به 30% چې کم دی نو هم د هغې نه پس به بیا دا پاتې به نه وي. ښه دا 30% چې بیا پاتې شي نو دا پرائیویټ سکولز کې چې دا څونه سټوډنټس دي دا به چېرته ځي؟ د ګورنمنټ تعلیمي ادارو کې آیا دونه زیشته دی چې دا بیا د ځان سره اکاموډیټ کی، یا دا دونه په زرونو سټاف چې صرف زموږ په د مالاکنډډویژن کې دی دا به بیا چېرته اکاموډیټ کی؟ نو زه امید ساتم د خپل وزیر اعلی صاحب نه چې انشاءالله په خپل سیکټر باندې به د خپل ډیویژن زمونږ دا پرائیویټ سیکټر چې کوم دی په دې باندې به انشاءالله د به توجه به وي پې. او زمونږ دا تمه ده زمونږ د ټولو ملګرو دا د سوات ملګري زمونږ راغلي دي، د مټې ملګري راغلي دي، د شانګلې د باجوړ د افر دیر لویر دیر زمونږ د ضلع مالاکنډ دا ټول ملګري چې کم دی نو دا تمه لري، د بونیر ملګري زمونږ راغلي دي دا تمه لري. او په دې تمه باندې نن راغلي دي چې مونږ د خپل وزیر اعلی نه مونږ خپل وزیر اعلی ته دا ریکویسټ کوو چې دا وینټر زون چې کم دی
دا خامخا چې کوم دی نو دا په دې ریلیف کې چې کوم دی هغه د شامل ډیرو مرګرو چې کوم سیاسي پارټو سره دا وو تعلق دی. مشتاق احمد خان صاحب چې کوم دی نو په سینټ کې، بابک صاحب زمونږه په صوبایي اسمبلی کې، داسې زمونږه د شیر اکبر خان زمونږه په قومي اسمبلی کې، وقار خان چې کوم دی نو هغه باقاعده یو قرارداد هغه پیش کړو په صوبایي اسمبلی کې. نو زه د ټولو ممبرانو د جمعیت علماء اسلام زموږ مرګرو چې هغه بلکې زموږ د ژوند چې کم ټول مرګري چې کم دي او د دې ملک کم اوسیدونکي دي، هر یو کس ته دا احساس دی چې د پرائیویټ سیکټر کې نن 50% چې کم دی نو په پرائیویټ سیکټر کې دا ماشومان چې کم دی نو دا سبق وایي. خدا سیکټر کو خراب شي، ادا ختم شي، نو دا بشرته زی را روان مستقبل یقینا چې کم دی نو زمونږه د دغه ینګ زمونږه د دې نو حالان قوم چې کم دی نو هغه انتهایی هغه مشکل وي. نو د دې لپاره دا سونه مرګري چې زمون سره په دې پیج باندې دي زموږ د आवाज سره आवाज ملاوي، زه دا ټولو مشکور یم. مهرباني.